بارم په نصرت کې نهایت ته رسېدلي دي او مهاجرین هم په خوددارۍ کې آخر ته رسېدلي دي. په څوکو کې چې سړی چاته وایي زما دوه ښځې دي وګوره چې ستا کومه خوښ چې هغه زه پرېږدم او ته ورغله دا آخري دغه دی په ښځو خو سړی څومره غیرت په ښځې دې دوه کې وګوره چې د کومه خوښې چې زه یې پرېږدم او ته ویې خونه مې دې راځه چې تقسیم وکړو وینا دوه ښځې مې دي یو به پرېږدم چې ازاده شي نو ته به یې وکړې وینا نوات شي نو دا مقدار معلومه او که وزن د نوات شي نو په اندازه د دې وي سره مې ورکړه دغه حدیث ته بیا ووایه دا ورپسې ووایه دل ماشومان زنانه مقبلین من القرص عرس وی وعده ته جنگ ته په جنگ کې را روان دا پخوانه دا طریقه ده چې ناوې سره زنانه او ماشومان منډې وایي که ستاسو وطن کې شته که او تنبلم وایي نبی کریم ورته ودرېده ممثله نیک اوله ولاړ یا ممتنن احسان کوونکي په هغوی نو ورته وایي تاسو ما ته ډېر زیات ګران دي اللهم انتم من احب الناس الیه خدای تاسو ما ته ډېر ګران دي اللهم سر کلامی انتم خطاب هغوی ته خدایا تاسو یعنې تاسو د انصار ما ته ډېر ګران دي ما به یو د دې زنانو نه یو خبره اورېده خو چې دې حدیث کې مې ده ولیده نو ذهن نه مې اشکال نه ماشومان چې دا متیازي وکړي یا اودسماتي وکړي نه نو داسې خبره کوي چې زه لوڅم نه وې خو د هغې هغه نقل وم خدایا غول دې وکړل نو خدایا خو جدا کلام دی او خدا د چا ته خطاب کوي ماشوم ته ما خو یې بظاهره خدا لپاره ډېر سخت دی خو چې دلته مې وکړه اللهم انتم من احد اللهم د جدا دپاره یې د تعجب دپاره او انتم خطاب نو هلته وایي خدای یعنې خدای داسې افسوس پېښ شو یا داسې نو هغې سره به کلام مقدر وباسي نو دا عرف کې خلک وایي نو د حدیث کې دلیل راغی اللهم خدای تاسو ما ته ګران یې اللهم ورسره جدا دی او انتم خطاب چاته اورېدلي م دي که زنانو خدایه متیاز دی خدایه ستا نه نه خلاصېږو دې ماشوم ته وایي خدایه داسې کار ناغه خدای هغې سره به نه لګی جدا کلمه او دغه یې قرینه ده اتباع اتباع دا انصار اولاد منصوار دی د مهاجر اولاد مهاجر نی او د انصار اولاد ته حضور انصار ویلی دی نو تر قیامته پورې که د یو انصاري اولاد وي که نه او خپل نوم سره ولیږي دا فلان کې انصاري نو دا صحیح ده ځکه حضور مبارک ته هغوی وي قربان زمونږ د اولاد هم چې زمونږ نه شوي ښه نو دا یې ورته او د مهاجر زوی ځان سره نه شي لیکلی پلانکې مهاجري ځکه مهاجر یې پلار دی دی نه دی او انصاري لیکلی شي تر قیامته پورې دا شرف له حضور ورکړی باب اتباع الانصار انصار اتباع اولاد سم کلام د انصار اولاد دی هغه وی ټیک ته دا ما د زید نه مې اورېدلي دي دور دار جمع دار قلا ته وایي خو دلته قبایل مراد ځکه هرې قبیله به جدا جدا کور دی وزیرو ته لاړ شئ که نه نو د کلو نومونه په اعتبار د قومونو وي دا اباخیل دی دا ماخیل دی دا یوسف خیل دی یو قلا چې کورونه اوسېږي نو د دې وضع رفع د عربو د قبایلو په شان نو دغه شان دور الانصار دا د سعد ابن عباده دغه دا بني بضاعه دي دا فلانکي دي بني عبدالاشهل دي یو قلا کې به کورونه نو دا قلا نومونه به د نیکه په نومو نو دور دغې ته وایي قلاګانې د انصارو یعنې قومونه او قبیلې پاکستانی پرشتیا د انصار اولاد موقع ته وایي که نه هر څوک چې د انصارو په اولاد کې رښتیا نو ځان سره انصاري لیکلی شي دا د شریعت ته خلاف نه دی دا حضور لکه د نسب په شان وګرځو لکه سړی قرشي وي ځان سره قرشي ولیکي ټیک ده خو مهاجر خو عمل د کسب دی که نه هغه به نه لیکي او نصرت هم کسب دی خو دا شرف دوی له خدای ورکړی چې هغه په مزله د نسب وګرځاو
تر قیامت پورې انصار دي او مهاجرین نه دي، یعنی اولاد د هغوی ته مهاجر نه وایي. سمه ټولو قبیلو د انصارو کې خیر دی داسې قول النبي صلی الله علیه وسلم اصبروا، تاسو به صبر کوئ ما سره به په حوض یو. دا دې ته اشاره ده چې خلافت به ګورې تاسو کینی، نو تاسو به صبر کوئ په خلیفګانو، او خدای پاک به ما سره تاسو یو ځای کوي په حوض قیامت پر. ما عامل مقرر کله کفلان کې چې ذکر دی حضور وی زه خو چې څه کوم هغه مصلحت مطابق کوم، رستو قومونه به اثره کوي، یعنی تاسو به رستو کوي نور خلک به مخکې کوي، هغه وخت کې به صبر کوئ. مبارک انصار راوغوستل چې د بحرین ځمکې دوی پسې ولیکي قربان زمونږ وروڼو مهاجرینو له ملیکه وی صبر وی تاسو ما اوس خو زه چې څه کوم خو قربانیم تاسو کوئ، خو رستو قومونه به نور خلک مخکې کوي، تاسو به رستو کوئ. او باب دعا نبی صلی الله علیه وسلم اصلح الانصار والمهاجره په جنگ خندق کې دعا ورته الله طعامه کې طعام تیار طعام راته کېده نو میلمه سره به اوی خو به لږي زه به میلمه سره هسې لاس دننه کوم بار کوم او ته ډېوه مړه که په چل کې هغې ډېوه څومره ګران ماشومان یې موده کړه وږي، خاوند یې شپه ناره تېره کړه دی او میلمه یې موړ کړه د حضور پاک. دومره قرباني به څوک وکړي. جړل وی ولې جړې دا د حضور د بیمارۍ ورځې وې وی یاره د حضور مجلس په مونږ سره هغه نشته، نو دی لا عباس صاحب حضور پاک ته ووایي، نو هغه بیا راووته سر یې تړلی و په ټوکړه او بیا یې ووایي دا حمد اوس او بیا وی اوصیکم بالانصار، د انصارو پاک ورته وصیت کوم فانهم کرشي و عیبتي، دوی زما جماعت دی. کرش کلمو ته وایي امعاو ته، نو د قوت ذریعه ده زما، او عیبه وایي ګوډي ته زما رازدار خلک. وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم، دوی باندې چې کومه ذمهواري وه هغه یې پوره کړې ده او د دوی اجرونه او ثواب او حقونه پاتې دي، نو ګورې خیال یې کوه. اجر هغه د هندوستان نه هجرت کړو مکې مکرمې ته، لکه افغانستان نه سړی هجرت وکړي دلته نو هجرت خو شته، ما ورته وي د مهاجر اولاد ته مهاجر نه وایي، او هجرت خو تر قیامته پورې وي او جهاد. نسبت کې تسامح وي، څوک په څه نسبت کې څوک په نسبت چې زما جماعت دی، کرش قوت میں دے و عیبتی زما دراز خلق دے، توشدان عیبت توشدان گوڑے ٹیچکیس چاہے کہ خلق پلے جامعی دی دا ایتا عیبہ ہوئی، زما دراز خلق دے، زما دا جماعت خلق دے. نام مناقب اس خاص خاصر تا بیانا برچه بھئی احتز العرش لموت سعد بن معاذ، عرش خوزید ومرگ دا خوشعلینا چه دا روح ورو رسید یا دا اظهار دا خفگاننا چه دی شید شو. جابر وی پدر یو سلی جابر تو وی چه برای ابن عازب وی احتز العرش نو احتز سریرو چه کٹه خوزید اغوینا احتز العرشو. دا اوس او د خزرج منځ کې بعضې دشمنۍ تېرې شوي دي، نو شعر چې هغوی دا منقبت نه خوښو نه احتز د عرش الرحمن ویلي دی. کنې جابر صاحب د خزرجي دی، خو زه سره دی چې خزرج اوس منځ کې روانه تېره شوې ده، خو زه چې څنګه حضور مبارک ویلي دی هغه شان ویم احتز د عرش الرحمن، احتز د سریر یې نه دی وی، سریر خو کټ ته وایي، کټ فار کټ ته چې مړی پکې دی نو دا عرش یاد کړه. سعد بن معاذ په حکم باندې راکوشو چې فیصله به سعد بن معاذ کې جنګ بني قریظه وشي، نو چې راغی په حمار سو، نو حضور صحابو ته څه وایي دا ستاسو خیر دی یا سید دی، یعنی قوموا الی خیرکم او قوموا الی سیدکم. دا تیر شي وکړه
په مبارک صحابه چې حضور مجلس کې ناستو چې تلل نو مخکې ترانا جوړه شوه نو چې کوم ځای لاره بدلېدل تر دوه رڼاګانې شو یو په یو رڼا بل په بل رڼا لاړ حدیث هو ہے کنا فضل المساجد کې موږ ویلو مخکې پکې دا غونو دغه کې هغه قصه د افت کې د چا طرفداري وکړه اسه قومي تعصب پکې را مشکل د عبد الله بن مسعود صرف د الفاظ نو د معنا د تشریح د مسائل قرآن ذکرې د دنیا ذکرې الله د انصارونو د څلور کسان دا څلور چې یادې د انصارونو یاد الله حضور ته مخې ته نیولې وډال چې په غشونه لګي مجوب علیه پټ کړو حضور به جحفا پدان جحفا او ترسو می جان دالو ته په دې ډالونو مونږه چونکې لیدلې نه دي نو په فرق نه پیګو ما هي کې فرق وځکه جدا جدا نمونه جحفا ترس می جان انا دا لیدلې تاسو ما ته ویلو چې لاشه دې عجایب ګرته چې ویني انا دا يهودي عالم چې ایمان یې راوړل قل كفى بالله بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب انا كان اخرج دې ستانه ما زه خو نشم خاطه اعلان نه بخادم امداد در سره کړ انا کنه چې خوب کې وینم چې راوي خیدم داسې وخت کې راوي شم چې کړه مې لاس کې نیولې ده دا څه نه چې بارم کړه و دا خوب هغه وخت یاد ده نه فیا منصف واړه خادم ته انا منکر راشه زبا ستوان درکم قجوری بدرکم پدا سکور کې براشي چې سید الکائنات پکې راغله ده بیا راته وی ګوره عراقیه تاسو په وطن کې سود ډیر دی چې دا چرته نه تیر شي ښا چې ستا پچا حق وي او هدیه کې راولېږه حمله ابن بار د بوسو او حمله شعیر یا بار د اوربشو او حمله قطن یا د موټو قط موټو ته وي وګړوان له دارې بارا قرضداري د لاسه بسناله دا تاسو په وطن کې د خیال وای کای باب تزویج النبي صلى الله عليه وسلم دا صحابه کرام یادې چې مهاجرینو کې د نه انصارو کې د هجرت مکه وفات شوی انا هذا دنیا خزه یا د خپل امت په خودو کې بهتره مریم وا او بهتر په خودو د دې امت کې خدیجه ده انا شوی په یو خدم دومره غیرت نه راغلی لکه په خدیجه ځکه چې حضور مبارک په یادول ډېر او حال دا چې ما نه مخکې مړه شوې ده او حضور خدای ورته زیر را لېږلی د یو د کور چې د یوې مرغلرې نه به جوړې قسم مرغلرې ته وایي او حضور چې به ګډه چیلې راله کړه نو د خدیجې خپلوانانو دوستانو کره به یې غوښه لېږله حسن عهد یې قایم ساتو یو ځل د خدیجې خور و حاله خدیجه بنت خویلد او حاله بنت خویلد په مدینه کې هغې تنبو ډزول اواز یې وکړ چې زه اجازت غواړم نو حضور مبارک ته خدیجه رایا داسې خوشحاله شو وی الله ام حاله خدای حاله راله د بیبي خور یې راغی ما عایشه وایي ما له ډېر غیرت ما ورته ویل ته څه یو بوډۍ یادې همیشه په بوډېګانو د قریشو کې حمرا او شدقین وښکي سرو غاښونه چې د بوډۍ لاړ شي نو وښکي ښکاري که نه او پخوا مړه شوې ده او قد ابدلک الله خیرا منها تعالی خدای د هغې نه غوره درکړې ده دا څوک یادوي د حضور مبارک خوش طبیعت او بیبیان یې ورته وایي وایي څه یو بوډۍ یادی چې خوله کې یې غاښ نه و خولې سره وښکي یې ښکارېده کریم عبدالله بجلی یمنی صحابی دی په آخري کال د حضور کې راغلی د یمن نه خو سردار او د قوم رمضان کې ایمان راوړی او حضور مبارک به په ربیع الاول کې وفات شو نو شپږ میاشتې صحبت دی نه مهاجر دی نه انصاري دی د یمن دی
انا چرته اجازت غوښته د حضور راته اجازت راکړې دا چې نه چې کوړته بوتلم زنانو انا حجاب نه مانتم دا چې اجازت مې کړې او مجلس ته غوښته اجازت ورته سم او چې زبېولې د مسکې بشفخه غیرتی سره دی هغه لګلې ذل خلاصې روانو ته کنه په یمن کې چې هغه بیت الله او مصنوعي ویلار چې روانه کړې خاصه په دعا راته وکړه پاس ورځيګه چې استی شي یو بیماری دراوه انا حماسه مینه ده کنه او مبرئ من كل غب رحيزه وفساد مرضعه وداء مغيل تتابت شرن صفت کړی دی ابو کبیر حذلی په حماسه کې سم پښده چې ماشومې غي کی کنه او حامل شي نو په پایو کې خوان بدیږي نه غینه بعضی بیماری په ماشوم کې راځي انا بعد الله کنه ان دانه دا کافرانو ته واپس شه رست امداد دل راغی مسلمانان په منځ کې گیر شو ځکه کافرانو په ماتي ورته راځي رست مخراکم رست خلق دل امداد لراله خالد بن ولید دستاو چې بشاراله انا فجتلدت قویت دا رنبه و رسته مضبوط شي او بل سره مسلمانان منځ کې گیر انا فإذا وجد لي فنا اے عباد الله ابي ابي فقال والله نصير حتى قدمه فقال قدر الله له قال ابي والله ما زال ومنا وصيه بقيه د خیر یعنی دعا د دوی د پاره یا بقيه د حزن خطاو چې پلار مې د مسلمان د لاس مرش کنه وانا مولا بادر وی بس په حدیث زید بن عمرو فعل باندې ودرې ده چې خلاص شي ان شاء الله خلاص شي رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه أجمعين الإسلام نمخ کې عربو کې او خياران خلق مو لکه زید بن عمرو نوفل او ورقه ابن نوفل دی د دین حق په تلاش کې دا شرک ورته بد ښکارې ده ځکه کاڼي ته سجده کول دا څه شی دی کاڼي سي ایک سرګې غوږونه جوړ کړي که مقدمه ته وچړی اگر ته په خور عجایبګر ته لاس چې دا شیانو وینه نو شاته اواره ګټې مخې پکې مخ جوړ کړي سیره ورته واچي په غوړي ماسته په واچي کله ورته خلی ته واچي کنه لاندې سامان نه وځي او دې ګلاس نیولې غسکی دې کې برکت راغی که پکانه کسی نو بعضی خيارانو نه ای کې زید بن عمرو نوفل او ورقه ابن نوفل دوی شام طرف ته لاړ ځکه اهل کتاب هغه وخت کې لږ خيار ورقه ابن نوفل اخري نصراني شوی دی او زید بن عمرو نوفل يهودو تلاړو علی به زمون په دین کې شینو په غضب به مبتلا شین هغه زه خو د غضب نه تختم نو عیسایانو تراغه نو داسې به کې ابتدا په گمراهی کې مبتلا شي وی چرته لاشم اخري پیغمبر زمانہ راتون کړه هغه لا نور راغله نو چې دی راغه میدان کې درې خدای زه خو نور سبحان نه پیغام زده ابراهیم علیه السلام په دیني مو خدای ته یو منم نو د حضور مبارک سره ناس تپاس تراغله د په یو دعوت نیم کې هغه وخت نبی کریم پیغمبر نو دی د پیغمبر علیه السلام د پیغمبرانو مخکې وفات شوی دی او موحد وفات شوی ځکه د خدای په دین د ابراهیم علیه السلام په دین او به زوی چې د زید بن عمرو نوفل زوی سعید ابن زید هغه به د لوی مبارک صحابي دی او د عمر فاروق او خیره د عمر څخه بخور د وجه نه چې عمر څخه ایمان نه وړو هغه د پزوی واده اله نو قصه د زید بن عمرو نوفل قصه ذکر کړه نو سید د پنځ دار چې مسلمان وفات ته ذکر خو ذکر کړه ذکر د اعلان د توحید د خدای وکړه د پیغمبرانو مخکې وفات شوه سمه عبد الله بن عمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي زيد بن عمرو بن نوفل بل تخيو زید په مکه کې الته یو ځای شو لا حضور ته وحی نو شروع شوه نو په درستخان باندې قسمت سيزونه پراتو نو سید الکائنات نه خړل قبل د نبوت ته مکه ذبایح د مشرکانو نه خړل او زید وای زم تاسو ذبیحین خرم او نه هغه خرم چې هغه باندې غیر د خدای نه نوموستي شوی او زید بن نوفل با قریشو ته عیب لګاو د دې خبرو چې دا ساوی خدای پیدا کوي او علالوي تاسو د بل چا په نوم
باران خدای ورای بوټي ولا خدای زرغونای او به داسې کوي او دغه وای زید بن نفیل د شام ته تلو د دین حق تپوس کوي چې اتباع ورپسې وکړي. یو عالم د یهودو سره ملاو شو د هغې نه د دین تپوس وکړو. هغه ته وایي زه ستاسو په دین کېږم، ما ته رښتیا ووایه. هغه وایي که زمونږ په دین شو نو د خدای د غضب برخه به در باندې راشي. زید وایي زه خو د خدای د غضب نه تښتم. وی ما ته بل څوک وښایه. وی ته حنیف شه. وی حنیف څه ته وایي؟ وی دین ابراهیم ته وایي چې هغه نه یهودي و نه نصراني او عبادت به صرف د خدای کو. نو زید لاړ بل ځای ته یو نصارو عالم سره ملو شو. هغه هم ورته داسې ووایي. هغه ورته وایي ته د خدای که لعنت غواړې نو زمونږ په دین شه. وی زه خو د خدای د لعنت ته تښتم. وی نو زه څه وکړم؟ وی ته حنیف شه. وی حنیف څه ته وایي؟ وی په دین ابراهیم شه چې هغه نه یهودي و نصراني عبادت به. چې زید د دوی خبرې واورېدې ابراهیم علیه السلام روت بار سحرات او لاسونه اوچت کړه. وی خدای زه تا ګواه کوم چې زه په دین ابراهیم یم. او دغه وایي اسماء بنت ابي بکر چې ما زید بن نفیل لیدلو د به کعبې ته ولاړو او به یې ویې معاشر قریش ستاسو کې یو قسم په دین د ابراهیم نشته بغیر زمانه. د به موعودې جمدی کولې. جمدی مطلب دا چې چا به لور خخوله جمدی د به ورته زه یې تربیت کوم. نو ډېرې جنکې د عربو چې به وجلې د به ترې واغشتې او وی زه به یې دا وکړم. نو چې ځوانه به شوه پلار ته به یې وکړم خوښه دې ویله اوس او که دې خوښه وي نو زه به ضروریات پوره کړم یعنې واده به یې کړم جهیز به وله وکړم. شپږ شلې جنکې د مرګ نه بچ کړي دي. ترارات ځوانه به شوه. کعبه چې جوړه دا د حضور تاریخ بیانې که نه نو دغه وخت کې د نبی کریم 15 کاله عمر او د نبوت نه مخکې دا جوړه شوې ده. الله فقال عباس للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل ذلك على رقبتك يقيك من الحجارة فخر الى الارض وسمحت عيناه الى السماء. دې ته احتراسات وایي. هغه نو خوارق ناشنا خبره چې په نبی کریم براله قبل د نبوت نه هغې ته احتراس وایي. پسین الله حاصوات هی مقدمه ده الحاصوات. د بیت الله نه چاپېره دیوال نو د عمر صاحب زمانه کې حد بندي وشوه. داسې عثمان صاحب زمانه کې برانډه جوړه شوه او منارې په هغې جوړه شوه او ډیوې به یې پې بلولې. الله د جاهلیت خبرې مونږ ویلي مخکې هغې به وې محرم ته به سفر وې هغې به وې دا برات دبر وعفل اثر حلت العمرة لمن اعتمر چې زخمونو د اوښانو ښه شي او نښې روانې شي نو عمره علی روا کېږي یعنې د حج هغه لارې ختم شي. الله دا یو قصه ده. جاء سیل فی الجاهلیه په جاهلیت زمانه کې یو باران راغلی نو د دواړو غرونو منځ کې جبل ابي قبیس او جبل قیان په منځ کې د علاقه ټوله ډوبه شوې وه. پخوا هم راغلی اوس هم راغلی د فیصل زمانه کې. ما خو سبق ویلو زه دلته خو دومره اوبه راغلی هلته د مینا طرف نه اوبه راځي نو په بیت الله شریف کې یو نیم شواړو چې لمونځ نه شو کولی دا قالینونه یې وړي ګړو دوکانونه تلو بیا چې خلکو طواف شروع کړو په اوبو کې پنډۍ پنډۍ اوبو کې کشتۍ د جدې نه راغوسته هلته په بیت الله شریف کې لاندې خوړ کې خوړو هغه ډک شو یکدم او زمزم ډک شو بس لارې نو اوبه په بیت الله راوړې. اوس یې جدا خندقونه جوړ کړي د بیت الله نه بیا راوستې. نو د باران اوبه خو تیزې مې او بیا د غرونو اوبه نو د باب الفتح نه پرې راځي د مروه د طرفه صفا مروه دغه طرف اوچت عرفات اوچت دی مزدلفه اوچته ده منه اوچته ده. سمه ابو بکر ورغی یو احمسی قبیلې ښځه وه چې زینب نوم یې و نو هغې خبرې نه کولې. وی دا ولې خبرې نه کوي؟ وی دی د حج نیت کړی دی چپ خاموش حج دا د جاهلیت رسم و خبرې به یې نه کوي. نو ابو بکر ورته وی خبرې وکړه دا روانه دي دا د جاهلیت کارونه دي
هغه خبره شروع کوي وی دا تاسو کې وی زه مهاجر یم وی کوم مهاجر وی قریش یم وی کوم قریش وی تم ډیر تاسو نه کې زه ابو بکر یم دا وخت دی خلیفہ دی وی زمون امر په بقا په دې امر صالح کې پوری وی پس جاهلیت تا وی بقا باغ پوری چې تاسو مشران ټیک وی او چې مشران هم خراب شي نو بیا بار څه خرابېږي وی مشران څوک دي استاد قوم مشران نو اشراف نو انا حکومتونه چې خراب شي دی وخت را مسلمانان ولې ذلیل دي د حاکمان بی دین دي یا د کرسی فکر ربانی وی چې کرسی باندې کینم خیر دې که زما د افغانستان علما طلبا ملک تباش الکه تاریخ خدای حالات کی پاس پر سافرین یو سوره د پکورسه کینې نو څه چلو شو د دې یو سوره د کورسه د ناسه پر ټول علما وجنه ټول طلبا وجنه خو دین پکې نشته دا مسوکو کی چې کورسه ته ورسم خیر دې ټول ملک تباش دا غواړي کافرانو ته عزت الله رسول کوم مال اصله راکړي نو روس ورته یې مونږ درکو یورپ ورته یې مونږ درکو امریکا ورته یې مونږ درکو الا نو ظالما چې ته بشي نو ته بسو شي څوک به مړ کې مردار به او شي به انجام به دی انو حکومت کولی شي په افغانستان پلارې مشي کو امه کې چې درې نیم کاله کړو اسی کړ ما سره بلد دی خالی نه راکړ دی یو ځل خطبه کې قراقوري پوسټ کې راکړ دی ته جلسو نه بتلو اول ته حکومت کوم زور غل مل مکړو خدا پالیسی دا علماء نه پس دا ټوله غلطه ګلبدین نه سره آشنا خدا سے ربانی دا سے الک ہو گیا خدای تا غر کی را سکے یو ځل التوي چاته زمانه می واشته هم ته کافر وای ما یې کافر ورته نه وایم خو جاهل ورته او دیو کې باغی کافرانو چاته نه وایو خدا سکے ته ظالما ولی مسلمان دور علماء دا وطن ته تباکه روس ته مال امداد راکې یورپ ته زب طالبان ختم کړ بار بار ورته هغه ورسره وای ښه ایران خو مخکې نه رالیږي هغه ظالم دی او روس او دغه مراله الله نو خدای پاک دې انجام د ذلت وګرځي چې څوک علما ختمي اسلامي حکومت ختمي نو خدای دې هغه ختم کړي انا پر هغه وخت کې ویل قالین چې هغه وخت کې د دې حکومت موږ په صلح کې تلو احمد شاه مسعود نو دا څه دعوت کړو چې ما عمر کې نه خوړلې دغه پیسې پدې لګي کلاشن کو فرا کړل احمد شاه مسعود گریسبان هغه وخت موږ حمایت کو اوسه حمایت هغه وخت علما طلبا خنو کا الله ترشیو کتاب المساجد کې اول سم دا نه تیر شوی چې جنازه براله کنه نو دی ورته درېدل خو راغلی دی خدا جمله هغه ورته وی كنت فی اهلک ما انت ته په حال کې وی چې سو پورې وی حوصله زمونږ ارمان دی لا به ورته ال جنازه ته شریکان بدا مزدلفین علی را روانه دل چې نور به ولید چې را سره ګم شو دی وی اشرق سبیر حتی نفیر سبیر پتا د انور لګي سبیر مخامخ غر نوم دی چې مونږ روان شو انا حضور مبارک کوئی په شاعرانو د جاهلیت کې دا شعر چې چاویل دي صحیح ویل دي الا کل شیء ما خلا الله باطل دا د امیه شعرونه دي وی شعرونه خالص د ایمان دي خو کافر مړ شوی داغه دا خواهشو چې پیغمبر بزشم فارقلی تس هغه به من مصر حضور ذکر نکړه وکل نعیم لا محاله زائل هر خوشحالی ختمی دن کړه دا ذکر نکړه ذکر د جنت خوشحالی خو نه ختمی دن علا کل شین ما خل الله باطل علا ود خدینا هر سیز باطل ختمی دن کړه انا کسنا تیر شوی دا ابو بکر یو غلامو نو یو ورځ ولا سره وړل ته نو ویسکل ورته وی تا قربان ته پوښتنه وکړه چې دا پیدا سوې د سو به ما په جاهلیت کې چاله کهانت کړو مال کهانت هم نه راته او دوکه مې ور سره کړې و نو دا کار بشي نو دا ډیره مو د پس را سره ملو شو دا دغه شکرانه وی دا مې تعالی هغه درک نو ابو بکر ګوته مړای کې ومنډله او ټولې کېک چا ورته تا خپللو ته خبر وینا ولا يربو لحمن
نبت على سحت الا النار باولا به کما غوخه چې پور په حرام غټه شي دا غي زه دوزخ هغه ټول ټیک زناور اوسته راته وای څه او القسامه في الجاهليه قسامت خو نا قسامت دا جاهلیت کې قسامت ده او دا د احناف و درې مطابق ده احناف خدای مدعی خو به قسم نخري غوان به پیش کوي قسمونه پچا دي په مدعلیهم دي او دې کې فیصله په قصاص هم نه کیږي فیصله په دیت کیږي دا جاهلیت قسامت شریعت برقرار ساتل دي نو دې ته ګوره قسامت په جاهلیت کې وی ابن عباس وی اول قسامت په جاهلیت کې زمون په بنی هاشم کې شو دا سه چلو یو سړی د بنی هاشم بل چا په مزدوري ونیو د قریش بل خاندان د بل قبیله نو دی ور سره لا د خوانو خدمت کې نو دوی روانو په یو ځای کې پړاو چولو هغه طرف نه بل د بنی هاشم یو قافله راغله وا د بنی هاشم د قافله د یوې بوره او وشلې دلې وا په کوم مزي باندې شي تړي اوروه جوالقه پړې د بوره شلې دلو جوالق دا غټه بوره ته وای نو د خپل بنی هاشم ته وای دین او کرتا ما سره امداد کپایو اقان چې د پیدا خلد بوره او تړم چې خانونو تختی هغه ولا اقان ورک اوروه د جوالق نو ورک نو دوی هغه په خپل طرف لاړه دوی په خپل طرف لاړه نو چې دا بنی هاشم دا نوکر دوی چې اوځه تلان ټول خانو ته قال واچول شو یو تنو ځکه هغه یو غد بل ور کړو کنه ناغه مالک ورته وي استاجره هغه مستاجر ورته وي مستاجر مالک ته وي دا یو خپل نه تړل شوی او نور تړل شوی وي دا قال نشته وي خالص شو نو ته څنګه ګونو نو فقذفه بعصن د مالک په لخت وښت کان فيها اجله دا غینه مړ شوی ناغی تی قافله لارو دی مریض د قشان پروت مالک وشت نو پا دی مریض باندې یو د یمن یو سړی راغی ورتوی رو را تا چرته حج لزی وی کل نا کل خوزم وی زما یو پیغام بورسه وی دیر خدا وی خچی موسم حج تا ورسه ناوازو کچی قریشو نو چې قریش در توی سوی نو بیا ورته آوازو که یا بنی هاشمو چې بنی هاشم وې سوی نو تپوسو که چې ابو طالب پکې څوک دی نو چې ابو طالب درته وښایي نو ته به ورته ده ووایې چې یو مزدورو او غریبو په دشته کې پروتو خپل مالک پلان کې وجلی دی د یو عقال په سر دا به ورته ورسوي پوهېږې نو بس دی خو مړ شو ومات المستاجر دا مزدور مړ شو دا بني هاشم نو هغه سړی چې هغه مالکو قافله چې راوسته واپس ابو طالب خو د دې قصې نه خبر نه دی ابو طالب ورغه د مشرو د بني هاشم ورته وی زمونږ هغه مزدور چې تاسو سره تلو زمونږ د خاندان هغه څه شو نو وی هغه ناجوړه شو او ناجوړتیا مې خو کړه د هغه کې مړ شو نو هلته مې ښخ کړه نو دی ورته ډېره ښه ده علایقو د دې خبره چې تا نو څه موده تېره شوه نو هغه سړی د یمن چې هغه زخمی ورته وصیت کړو چې زما پیغام براسه هغه حج له راغلی نو یا آل قریش یا قریشو هغه دا قریش دي بیا قریشو کې بني هاشم دا بني هاشم دی بیا ابو طالب پکې کم یو دی ابو طالب دغه ناست مشر پکې پخپه ګوډ هغه ورته ویسه وروره وی دغه شان یو سړی مزدور او خپل مالک ویشتو ما ته دا پیغام را کړی دی چې ته ابو طالب ته دوره سه چې زه فلان کې سړی د یو عقال په سر ویشته ما مړ کړی هغه خو ورته دا ویلو چې ناجوړ که نه او ښه هم کو نو ابو طالب ورغی سړي پسې ورته وایي درې خبرې درته پیش کوم یا سلو خان ناکه په دیت کې ځکه تا زمونږ هغه مزدور وجلی دی او یا به 50 کسان ستاسو د قوم قسم وخوري چې موږ نه دی وجلی او که نه یو خبرې ته غاړه نه ږدې نو بیا دې وجنو پکې نو قسامت کې 2 صورته راغله یا خو دیت راکې یا 50 قسمونه وخورئ پوهېږې نو مدعلې ته یې پیش کړي
ناغه مالک قوم ته ورغی وی دغه شان ما ته ابو طالب ویلي ابو طالب دې ضرورو ناغي وی موږ د الله قسم کړو د ورته ایمان نه دی وجلې کنه ناغي موږ ستاره لپاره قسم کړو نو یو شزه په هغه قوم کې واده و د ابو طالب د خاندان د بني هاشم هغه یو زویم شو نو د هغې زویم په قسم کې راته ځکه هغه په هغې طرف نو هغه راله د دې بني هاشمو د ډلې وه وی یا ابا طالب زه ستاسو د خاندان ښځی وم او زما زوی دی هم په قسم کې راغلی دی نو د سړي په سر څو اوښان راځي 2 اوښان وی زما دا زوی چې دی نه دی مفت معاف کړی دی زما زوی په 500 کې معاف کا او قسم ته مانل چې کوم ځای کې به قسمونه اخیستې کېږي وی ډېره ښه ده د هغې د خاندان د وجې نه معاف کړه چې د دوی د خاندان ښځه وه بل سړی راغی یا ابو طالبه 50 قسمونه ځکه خورې چې 100 اوښانو په عوض کې به خوري د سړي په سر څومره راځي وي 2 اوښان وی ښځه به 2 اوښان درکړم او ما نه قسم ماله قبول یې ترې کړه نو څو پاتې شو یو یې خاصې معاف کړه او یو یې د 2 اوښانو په عوض کې نو 48 سړي راغلل او قسمونه یې وخوړل چې مونږ نه دی معاف کړ ځکه د ورته 50 یاد کړو یو یې خو معاف کړه د مور د وجې نه او یو یې په څه کې معاف کړ وی قسمونه 48 وخوړل چې زمونږ دې سړي هغه نه دی وجلی د ابن عباس صاحب وایي قسم د لا کال نو پوره شوی چې په هغه 48 کې یوه سترګه کتونکې پاتې شوې نه ده یعنې ټول مړه شو په هغه کار چې خدای ورته دروغو نتیجه وښودله انا دا قصه په جاهلیت کې تیره شوې ده ځکه یې درته ذکر قدمه الله د بعاث جنگ د حضور د پاره د خیر ذریعه وګرځېده ځکه د بعاث په جنگ کې غټه غټې سټې مړې شوې هر یو اسلام ته زر راته نو شعر چې اکبری موجود وي ایمان یې نه وي راوړی انا او 2 ځله په موږ ډزې شوي دي خو خدای بچ کړو او ډزې د ګلبدین د طرفه او د رشید رستم د طرفه شوی شمه یو ځل خو ربانیه طرفه د حربیینه شوي خو هغه معذرت ته راغی موږ یې جوړېدا د هغوی خلک دی د هغوی وزیر راغی او ډېر معذرت یې کړو الله زما خبره واوره او بیا چې څه وایه ټیک وایه دا د حجر نه چاپېره ګرځې او دې ته حتیم مو وایه ځکه سړي به په جاهلیت کې قسم وخوړ نو کروړه به یې دې ته ورغورځوله یا پڼه یا نه نو دې ته حجر وایي حتیم ورته حتیم خو نیمګړی سې ته وایي خو پته نه چې ولې ورته حتیم وایي یعنی حجر نوم یې مشهور دی دا قصه نه ده راغلی عمرو میمون یو تابعي دی وایي ما په جاهلیت کې بزوګان ولیدل په یو بزو باندې راجمع شو چې هغې زنا کړې وه هغه رجم کړه او امام ورسره رجم کړه داسې قصه وه د غر په لمن کې د املاس نو یو بیز راغی یو بیزو راغله یو نارینه یو زنانه نو د بیزو لاس داسې که هغه بیز پې سم لاس نارینه دې کې یو بل بیز راغی نو دا بیزو یې دا سامان یې وله بوی کړ او داسې ګوتې وروړی نو دا راویښه شوه نو په مزه مزه لاس یې دا خاوند د سټ نه راوښ کړه چې راویښ که په مزه مزه چې هغه پی نه شي او لاړ هغه سره یې تقاضا وکړه تقاضا پېژنې تبلیغیان ورته تقاضا چې تقاضا یې وکړه هغه بیس فلاړ ملا بادر نسواري او دا بیزو راله په مزه بیا لاس وردننه کوي د مېړه ده د سر د لاندې چې هسې نه چې راویښه شي او زه نه یم که نه نو چې دې لاس ورننه ایسته هغه بیدار شو او په دې ښځینې شک راغی نو چې زه راپاسې نو د دې سامان یې بوی که نو چې بوی که تازه اثر وپې نو پېښ شو چې دې خو چا سره تقاضا کړې ده نو هغه بیز یو منډه کړې هغه بیز یې ونیوه دا بیزوګان ما لیدلي د افریقې په ځنګلونو قسم د دومره په موټر حمله کوي غټ غټ بیزوګان سړی خوري
نو چې هغې ونیو نو چغه یې کړی نور بیزوګان ناجمع شو ډېر رالل په دې خوړونو کې اوس هم که د جدې په لار دی چېرته بعض هوټلو کې چې هلته چې خلک ډوډۍ خوري بیزوګان د ځنګلو نه راوځي د غرونو نه هغه دغه خوري دا غوښې مخې هډوکې نو چې راجمع شو نو دوی به په خپله ژبه یې پې کړي چې زما د ښځینې او دې سړي دا کار وکړه نو هغه د ده دا ښځینه هغه بیزې دواړه ودرول او چاپېره ترې ودرېدل لکه د دایرې په شکل کې او کاڼي راواښت او دی ویشتل امر میمون و امام ورسره وویشتل بعض منکرین حدیث د دې روایت ته انکار هلکه ولې چې تاسو یو شي نه لیدلی کیدای شي چې پیریانو په دغه شکل کې کیدای شي چې خدای دې امر میمون ته دا ښایي چې دا رجم چې دا یو طبیعي سزا ده ګوره یو حیوان کې دومره سخت دغه نشته لکه بیس کې دا چرګ کور ته ولې چرګ نه پرېږدي دی سیاسي اختلاف یې یا د کورسۍ جنګ او خپلې ښځینې ته نه پرېږدي سانډا کور ته سانډا نه پرېږدي او سپی کور ته سپي نه پرېږدي دا په خپله ښځه غیرت نو بیزوګان ډېر سخت دي په دې باب کې مجال شته چې د یو بیزو هغه بل نارینه سره دا کار وکړي وجدي ټولو کې بې غیرته حیوان خنزیران دي ما لیدلی دي ځنګلي مې لیدلی خړ او دا چې خلقو ساتلي سپینې لکه د ګډانو په شان او قصابخانو ته ورغلم نو دا نارینه او زنانه خنزیرانې پرتي او یو پروا نه لري یعنی یو خنزیر باندې که بل خنزیر تقاضا کوي خاوند ورته څه نه وایي بس په ارام ناست خنزیرانو غوښې د انګریزانو خوري نو د هغې دوه اثره دي یو یې طبیعي په بدن کې داسې دانې دانې سرې سرې ښکاري که د انګریزانو ښځې مو لیدلی دا داغونه پکې راځي دا د خنزیر د غوښې اثر او بیماري ده دویم پکې بې غیرتي راځي انګریز لورې داسې مخامخ هغې سره بل سړي سره لاړه شي چې دا 13 کالو شي جینۍ هغه ازاد دی نه پې د پلار اثر یې نه پې د مور نو په ټول ډېر ازاد پرې سړکونو په غاړو باندې دا کار کوي په ګراونډونو کې کار کوي په حالونو کې مثلا داسې حالي هغې کې پردې ځوړند دي نو دوی به ګډېږي شریکه نو شریک ګډېږي تقاضی چې پوره شي نو سر هغې پردې ته ننوځي امریکا کې داسې نیټ کلبونه چې جامع دروازه کې وباسي وی اصلي ازادي دی ته وایي نو سړي او ښځې پکې بربنډ ګرځي نو زنګونو ته به خیږي په یو بل باندې خیږي لکه چرګان او سپي وی اصلي ازادي دا بېنظیر هم د دغه کلب ایجنټ او ممبره دی به هم داسې چل کړ نو ډېر مردار دی انا صبر مسلم شریف ختم شوی دی ها نو استاد درته څه وی ها پر مبارک بعثت نو دا غن نسب اطهار بیان کړی دی محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة ابن حذيم بن مدرك بن الياس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان دی یوشتم نیکه پورې ټول متفق تی تواریخ دا غین اخوا بعضی کې نوم بدل له بعضی کې بدل له نو ځکه هغه متفقون علیه ذکر انا رب د دو نیکونو اولاد د قحطان او د عدنان د حجاز عربو ته عدنانی وی او د یمن عربو ته قحطانی وی اچھا رجل قحطان نه برازي کنه عرب دو قوم دي قحطانی او عدنانی ابراهیم اسماعیل علیہ السلام کی شریک کیږي بارا انا حضور مبارک دا وشو نبی شو نو د مشرکانو د لاسه کم تکلیفونه رسیدلي شابه شقو دی به وشلولی شو خوانو قومونو باندې وي دا سختۍ راغلی دي چې په اره شو او په دغه
د اوسپنو په ګمان زیدل توکو ما یکن شام اکم دې مردار جنگ بدر کې اچھا مردار کړو بلال سے شابه کنه بم درکیږي ورڅ به درکیږي کومه مکه پټکی ان شاء الله شابه نتیجه به د دوه امتحاناتو موافق شابه د اسلام ابي بکر صدیق اب انګمون د اسلام درې مې سره اسلام الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين عمار ابن یاسر چې وای ما ایمان نوړنو د حضور باندې پنځو مریانو دوه خود ابو بکر ایمان نوړ مخکې زمان په غټو سړو کې اول ابو بکر ایمان نوړ په الکانو کې علي بن او په زنانو کې خدیجه الکبرى او په مریانو کې زید بن حارثه سم باب ذکر الجن ورتویلو چې نه پیریان راغلو استاد چې مونږ ته نمونه مغشتو ادریس او خاصامه او داسې نمونه او په دغه کې علی صحابه کې ذکر دی د حافظ ابن حجر په کتاب نه پیریان دا وصرفنا الیک نفرا من جن عقلوه الی انه استنفر من الجن نا یو اخر یاد ودی الله نصیبین دا لا خلا پر درک عراق موصل خار موصل علاقه مخکم دی ابو ذر غفاری د بدر د علاقه د بنی غفار نو چې خبر شنو رورې راولګي چې دا پیغمبر ته وینه څوک ته رورې راغی واپس راغی خسړیو خو خبرې کوي ولکه دا خو جواب نه زه په خپل راغی حرم کې پریو چانه تاسو نه کوي نو علي سے په اتفاق هم راغی ورور ته مسافر وي او زه مې رښتا وینا خیر ازا ډوډۍ ورته به راغی حرم سال به دې پروت نو ورغی او ته یې مسافر وي زه دې پیدا کړې نه وي خرازه چې راځنه په لار دې تاسو کې ته څوک یو سره راغله ویک المنه نو درته وي ښه خلک وایي چې دلته یو پیغمبر پیدا شوی دی نو دا رور مې راولېږه خو تسلي بخش جواب یې رانه که نو زه به خپله راغلم وایي زه دا دی هغه ته روان یم خو زه به مخکې م ته به ما پسې نو که داسې سړي باندې پېښ شم چې زما یری چې د هغه دا ګماني چې دا د سره دی نو زه زر به متیازو ته کښېنم یا به سپلی سموم او ته ځه نیغه چې هغه ته دا پته ونه لګي چې دا هغه سره دی وایي ښه نو اتفاقا نو څوک رانغی نو حضور پاک ته ورسا به ایمان نوړوي چاته وایم وی نه صاحب زه به یو ځل اعلان کوم په بیت الله شریف اعلان کو خلق واخې دا صحابي نو خلق پر ابان نکړه نو عباس صاحب کافر خو خیر خو اثر راغی لکه څه چلوي دا سړی صحابي شي نو صحابي شي څه چلو کوم وختانو کومړم کو نو لارم په باندې غفار او اخلاصيږي به چل ناغته بچ نو بیا سال الله عزیز مسلمان ماشاء الله غیرتی در بیا په خلق را باندې به اتفاق عباس امرا اخلاص کوي لکه ظالمانو لارم په باندې غفار نه کړه سړی مړ کنو خلاصيږي بچا به حضور پاک نه ورته الموعظه چې سو په زمون ظهور د تنی معلوم شي دا ولی مسلمان دا قرباني کړي وایو کوم بیش په چې ډوډۍ لا بوته پناره یو بل نه تاسو نو کړ معنا للرجل ان يعلم منزل او تاسو ته څه نه پیدا کړی وینا دې خراغه ما تا انا پدری مرز علی شیب ته تاسو کې نه دا درې مرز باندې ما غبوته ورته ما ته وې دا تاسو کې سره راغلی نیکه وعده را سره کې چې ما بسم الله تعالی او کني نه ته وې خډه وېزا رسول پسې راغله مې راځه روانه نو کما څه شولې د چې د پتا یې مې دشمن زه بازار کې نه ملکه چې امتیاز کوم نو ته بازي او ما پسې راځه به چې زه کوم ځای نه نو زمال تران نو نو بس په حضور مبارک ورس الله هدایت د خدای لاس کې د بدر نه مکی تسل په شګو په غرونو کې او په سخت لارو کې 300 میله مزل کو د حق په تلاش کې او به لوګي تم دې پروت مونږ به وکړو
زم شکر دې چې خدای مسلمانان پیدا کړو ممکن دی چې د دې نعمت نه محروم وي ته به وکړې نه شګې او غرونه او سفر یې وکړه او چاته عالم نه و او بیا دومره والم خوري حضور ته وایي قوم ته ناسه ورته ووایه څو پورې زما فیصله د وی قربان یو ځل خو به اواز کو د خلکو په منځ کې نو مسجد حرام ته وی اشهد ان لا اله الا الله ثم قام القوم فضربوه حتى ارجعوه راوی غردو عباس راغ ضرب ورمسکور شو ای کم بختانو تاسو ته دا پته نه چې دا د بني غفار دی او لارم پاوي بیا خلاص کا عباس دا بس زمونږ ایمان خو دومره ډنګاډول دي چې بلس روپۍ بدلو او رباني امریکې ته وایي ته ماله امداد راکړه چې علما ختم کړم او زه په کرسۍ کښېنم وایي ته خدای تباه په دنیا او په آخرت کې چې دشمن نه غواړي د علماو د قتلولو لپاره دا سپېره بچې ته به څومره د حکومت وکړي خو دا ایمان دی دا خو ایمان نه دی سید ابن زید بن نوفل دا عمر صاحب اغلوخو چې عمر صاحب والو په ایمان چې عمر صاحب بزوالم په اسلام روان دا غل اسلام نه او کو دا خود غر رانه دې د یو حادثه د وجنه رانه دلې به دا کاته د وجنه چې تاسو حضرت عثمان صاحب سره وکړه دا ناشرات سره ناتوانان په ناتونو کې بیان څه ته ګوره دا نه تر شي ابن عمر وړوکیو وېزه پکور کې یریدون کې ده پلان مې په هیبت او پکور عاصم بن وائل سحمی راغی دا عمرو بن العاص پلان ابو عمر او چوغې غوسته و درې خمینه او کمیسه غوسته لیلستونو ته رخم لګېدلو دا د بني سهمنو او دا زمون خلفو په جاهلیت نو عمر صاحب ته ولې یریږي وی خلک وایي چې ما وجني په دې چې ما اسلام راوړی هغه وینا هېڅوک تا ته څه نشي ویلی راووت او خلکو ته وایي ما هغه امان ورکړی کنې خلک دومره را روانو لرګو دغه سره تبرونو چړو سره چې خړ پرې ډک یو سړی به د حسن مقابله وکړي خلک ورپسې را روانو وجلو دپاره لکه د عمر صاحب مقابله خو یو سړي نه شو کولی نو خړ ډک را روان دي د لرګو د اوزارو سره د عمر صاحب د آس وروته یې مونږ امان ورکړی امان خو به لویه خبره په خپل آس کافر خو دلی امان نو خلک واپس شو وی چرته دی وی ابن خطاب پسې ځو د اصحابي شوي چې دی وی لا سبیل الیه هغه ته به څوک څه نشي ویلی فکر الناس خلک واپس شو چې عمر صاحب اسلام راوړ نو خلک راجمع شو دغه کور ته وی شبا عمر عمر صحابي شو عمر صحابي شو ابن عمر وی ذلکو مو وړوکې د کور د پاسه دې کې یو سړی را روان و چوغۍ غوستې و د ریښمنو وی عمر صحابي شو نو څه چلو شو په ما ځای فانا له جار ما ولا امان ورکړی دی که چا سترګې اوچتې کړي چې داسې فرایت الناس تصدوا عن خلق لاړه کنې زموږ ټول کور یې سوځه او موږ یې سوځو ما وی دا څوک دی وی دا عاصم نه وایي ابن عمر وایي د پلار نه مې چې څه اورېدلي دي چې دا شی داسې دی نو هغه شی به داسې لکه دا پښتانه وایي که نه د خټکو ګمان د یقین نه کم وي او تلخیص میلی دی المعي الذي يظن بك ظن كان قد رأى وقد سمع چې یو سړی دا ګمان دا هغه به داسې وی عمر صاحب ناستو د خلافت زمانه کې داسې یو خشته سړی تېر شو نو عمر صاحب وایي یا به زما ګمان خطی یا دا سړی اوس هم کافر دی او یا کاهن پاتې شوی دی دی چاته وویل وی راولی دا سړی چې راوسته وی رښتیا وایه ته کافر اوس هم او که کاهن پاتې شوی داس نو هغه زر ځان فخار کړي وی ګوره مسلمان ته څوک دا وایي نو عمر صاحب نه قسم در کوم رښتیا وایه
یا او کهانت میں کړل په جاهلیت کې، اوس مسلمان او کهانت میں کړل. رښتیا شو کنه د عمر ته ګمان تکټو ګمان دی یقین نه کوم. وی ناشنا خبره چې تا تخپل پیری راوړل هغه څه ده، پیریان به تابع. یو ورځ په بازار کې روانم، اجازه پیری را لاره پیری تعبیر کې په خدای سره کې او په هیبت ما ته وای علم تر الجن وابلاسها وياسها من بعد انكاسها ولهوفها بالقلاس واحلاسها. اپیری را ته وای علم تر الجن وابلاسها، جن او خواری دا وی نه ویني، دهشت خواری ذلت، ویاسها من بعد انکاسها او ناامیدی نه ویني پس ته واپس کېدونه، اسمانونو نه واپس شو ناامید شو. ولهوقها بالخلاص واحلاسها او لاړل ځنګلو ته پوخانو پسې واحلاسها او پټاټونو د هغې پسې، یعنې خارجي پرېښو د پیریانو تښتېدل، د اسمانونو نه واپس کېږي او ناامید او دهشت زده دي پیریان. نو عمر صاحب ټکي درته ویلي دي، زم یو ورځ دومره د بوتانو سره دغه سړی خبرې کوي. اذ جاء رجلا بعجل، یو سړي سخی راوسته، فذبحه، د بت په نوم یې حلال کړه د بت خواته. فصرخ به صارخ، یو غیبي اواز یې واورېد، اوایي لم اسمع صارخا قط اشد صوتا منه، داسې سخت اواز ما چېرته نه دی اورېدلی. هغه ته وایي یا جلی امر نجی رجل فصیح یقول لا اله الا انت. یا بے حیا، یعنی دا څه کارونه دی وکړه. امر نجیح، یو کامیاب امر سرګند شو. رجل فصیح، یو ښکلی فصیح بلیغ سړی پیدا شو چې خلقو ته وایي لا اله الا انت، یا لا اله الا هو، یا لا اله حسین اسرعنا. وی خلقو منډه کړې چې دا اواز یې واورېد. او دی خو زه ما زه نه ځم، لا ابرحو، زه خو خوځم نه، ځان مې کلک کړه. ما وی چې دا څه دی؟ نو بیا اواز شو غیبي د بوت نه، بوتانو نه به پیري اواز کوي یا شیطان. یا جلی امر نجیح رجلا فصیح یقول لا اله الا الله. صحیح خدا نه بس پاڅېدم، ما وی چې دا خو څه ناشنا کارونه کېږي. ان قیل هذا نبی، د دې نه پس به خلقو وایي چې یو پیغمبر څرګند شوی. دا خبرې ما وی د پیریانو نه اورېدلې ده که هغه زمانه. شکر دی چا وایي طالبانو اذین نیولې دي بیرته چې دوستم تېر شي. دعا ورته وکړي چې خدای پاک دا شمالي اتحاد والا هلاک او غرق کړي او مردار یې خدای په ټول افغانستان کې د علماو د شریعت حکومت قائم. دی کله وو؟ زه شکر دی الحمدلله. اصل کې هغې دغه شوي دي چې طالبان خو مشغوله دي که نه، نو راشه داسې چل خدای به یې رسوا کړئ سره د دې اوږدو ګیرو ذلیله. خدای هم غر کړه د خپل وطن عالمان په کافرانو وجنه، او هغې ته وایي اسلحه راکړئ چې مونږ یې مړه کړو. یعنې شقاق القمر په 5م کال د هجرت شو. د عمر صاحب د ایمان نه پس، عمر صاحب 40 نفرو نه پس ایمان نه وړی دی، یو 40م نفر. نو کافران یو ځل راغونډ شو، سید الکائنات ته وایي مونږ خو تا ته ساحر وایو، او د ساحر اثر په ځمکه کې په اسمان کې نه هلې به ته ومنو چې دا سپومۍ 2 ځایه کې. نو راغونډ یې کړه صفا طرف ته، او د سپومۍ راختلې وه 14مه، داسې کړې ورته یې سپومۍ نیمه داسې لاړه نیمه داسې لاړه، بیا یو ځای شو. نو دغه دې شق القمر معجزه څرګنده شوه. نو بیا یې ته ډېر لوی ساحر یې په اسمان دی معترض ده. دا ظالم بشي چې هدایت چاته نه شوی که نه قسم دی، که ډېر لوی مولی یا ګمراه شي، که ډېر ځان ته هوښیار و یا ګمراه شي. نو دا ولې موږ هر مانځه کې وایو اهدنا الصراط المستقیم. هر رکعت کې یو کم 10 رکعته دی دا روزه فرض او سنت او وتر، او هر رکعت کې وایو اهدنا. ځکه هدایت د خدای په فضل کې، دا نه په عقل ده، نه په انګریزي تعلیم ده، نه په لیډرۍ ده.
رحمت للعالمین هم کو کته کنه نه کې دا تاریخ واقع ټول لیکل ده او به لیکي چې دغه وخت هندستان کې نیمه شپه وه په یورپ کې لاسپومې نه وه راختلی دغه ملکونو کې چې خط و کتابت او عربو صحراګانې هغې تاریخ لیکل او خطونه پکې نو مخکې اخبار کې راغلی و جنګ اخبار کې ما وکته چې نیپال کې یو زړه قلعه ګیټ راوختلې دروازه ده یو قلعه نو په هغې په سیمټو لیکل په تخته لیکلي و په کاڼۍ چې دا په هغه کال جوړه شوې ده چې په کم کال